ترتیب عثمانی نشپیتم نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې د اتاویم نمبر صورت ته نازل دی رسته د سورۃ الملک نا کلمات د دې سورۃ چې 255 دي حروف د دې سورۃ چې 14 دي بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه الحاقه معنا حال ثابته يعني القيامه قیامت حاقه ولویلش سميت حاقة من الحق نوم کی خدل شو حاقه د حقنا ولي لانها حق وثابتنا زکه چې دا قیامت چې حق او ثابت ده لا ريب فيه هیڅ شک نشته رښتینی ورځ ده نو زکه ورته حال ثابته ویل کیږي الحاقه من حال ثابته ملحاقه سشد حال ثابته شرف ته اشاره ده وما ادراك من اي شيء اخبرك سشي خبر درکړه تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملحاقه چې سره حال ثابته یعنی تر اوسه پورې خبر نه مونږ درته خبر درکو اوسه کذب التکذیب کړه نسبت د درو کړه ثمودیانو قوم د صالح علی السلام وعاد وعادیانو قوم د هود علی السلام پس باندې نسبت د درو کړه بالقارعه منه بيوم القيامه پورز د قیامت والقارعه اسم من اسماء يوم القيامه دا قارعه چې دا یو نوم دی د نومونو د قیامت د ورځې نه قرع ویل کیږي ټکول وته په دغه ورځ باندې به د کافرانو د زړه غوګونه وټکول شي فاما خا او سمودیانو عادیانو تکذیب کړي نو دي سره سو کړي شو فاما ثمود پس هر چې سمودیانو فاهلكوا پس هلاك کړي شو دي بالطاغيه معنا خاب قتاده سے معنا کې قتاده سے بالصيحه الطاغيه هلاك کړي شو دي پس باندې په आवाज سخت باندې چې اندازه یعنی تجاوز کړي او د حد نه تجاوز کړي دا سه چغه پیول شو یا امام مجاهد سے معنا کې بالطاغيه معنا بطغيانهم په سبب د سرکشه د دي هلاك کړي شو واما عاد هر چا عادیانو قوم د هود علی السلام فهلكوا پس دی هلاك کړي شو بریحن په باد سره هوا سره صرصرن معنا تیز چې خاوند आवाज صرصرن یا معنا شدید الصوت سخت आवाज والا یا صرصر معنا شدید البرد چې ډیر سخت یخو عاتیه معنا چې تجاوز کړي د حد نه په یخنه کې او په شدت کې سخرها سلطها مقاتل سے ویا مسلط کړو مونږه دغه باد دغه هوا علیهم پریادانو باندې 7 لیالنا وشپی و8 ایام وتورز د چهارشنبه سبعین شروع تر روان چهارشنبه ماجیګر پورې د باد پیچری دو یا سخرها معنا ارسلها بعض مفسر لګلې مونږه دغه باد لر علیهم پریادانو باندې 7 لیال وشپه و8 ایام وتورز حسوما پالکون د دې کې په حال کون د دې ورځو کې چې شومي ورځې حسومه منه چې شومي ورځې بغیر د برکت والا برکت پکې نه دغه داسې ورځې مصیبت او تکلیف والا ورځې فتر القوم پستاب لدل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قوم لرا لو كنت حاضرا کچره حاضر وته فيها پدغ شپو ورځو کې تاب لدل دی لرا بیا صرع الموت امړه دا سمړه کان نوم لکه دی چې دی اجازو ډډونه دی تنی دی نخلند کجورو دا سي پراته خاویت معنا ساقطه علی الارض چې پراته دی پزمک باندې دا سي غټ غټ تنی دا غیادیانو فهل ترى پستګوري یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا مخاطبه لهم دی لرا من باقیه من نفس باقیه یو نفس باقی ګوري د دینه لم يبق منهم احد يو شخص دنا باقي پاتې شوی نه دی وجارت لکړی فرعون ومن قبله او وړاندې د فرعون نه کوم کافرانو والمؤتفقات اورات لکړی او اهل د قريو اړول شيو قريه د لوط عليه السلام پس باندې رات لکړی بالخاطئه بالخطيئه په خطاګانو باندې فعصوا پسنا فرمانیو کړه دی رسول ربهم رسول در خپل چلوط علی السلام فاخذهم پسونی ول دلرا اخذتن فنیولو رابیه من سخت سلام اوس احسان یادې دیتا زمانه د نوح علی السلام یاد کیا ان یقینا لما من هر کله چی طغل ما او تجاوز وکړو
اوبو په زمانه د نوح علی السلام کې حملناکم سورکړه مونږ تاسو لرا یعنی حملنا آباءکم سورکړیو مونږ پلاران تاسو وانتم فی اصلابهم او تاسو داغي په شاګانو کې وای فی الجاریه فجاریه روانه کشته کې فی السفینه په کشته کې التي تجري فی الماء چې روانه و په اوبو د پاسا لنجعل هذه الپارا چې وګرځومغه دی قصې لرا یا دی کشته لرا لکم تاسو لرا تذکرة من عبرت او نصیحت وتعیها او بل لتعیها بل دی لپاره چې وساتي دی نصیحت لرا اذن غوغنا واعیه منا حافظه ساتون کې غوغنا کدا یو څو کسان مې نوې پرېخله دا څوک بم پاتې نه و لنجعل هذه لپاره چې وګرځو مونږ لکم تاسو لپاره تذکرة من عبرة یا نصیحة وتعیها یا لتعیها دې لپاره چې وساتي دې نصیحت لره اذن غوغونه واعیه منا حافظه ساتون کې غوغونه چې دغه نصیحت وساتي اسنه چې په یو غوغ باندې واوري او په بل غوغ باندې وباسي سینا ساتون کې غوغونه فاذا نفخ پس هر کله چې پوکړې شي الله وي فی الصور پشپېلې کې نفخه واحده اولنې شپېلې یادیا زلزلې براشي خلق بمنش وحملت من رفعت پورته بکړې شي الارض زمکا والجبال دا غرونه به پورته کړې شي فدکت من فكسر پس مات زره زره بکړې شي دکتن من کسرتن په ماتولو سره په زره زره کولو سره واحده یو په ماتولو یو سره فيوم اذن پدغه ورځ باندې دوی مشپېله یادي وقات واقع بشي الواقعات واقع کیدون کې شي چې قیامت ته واقع ولې زکه چې دا واقع کیدون ضرور به واقع کیږي وانشقت السماء سری بشي اسمان فهي پس دغه اسمان چې یوم اذن پدغه ورځ باندې واهیه من ضعیف بوي سس بوي بلا قوت بوي والملك وفرشتي چې کوم دی الله وي على ارجائها منا په طرفونو د اسمان بوي ويحملوا پورته کوي بار ربک عرش ربستا فوقهم فوق رؤوسهم پس د سرونو خپلو یومئذ په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت ثمانیه اته فرشتي او په دنیا کې جمهور علما وایي چې سلورو فرشتونی ولې بیا به اتو فرشتونی ولې یومئذ په دغه ورځ باندې تعرضون پیش کولې بشي تاسو علی الرب پر رب باندې لا تخفى خفي بنوي پټ بنوي منکم ای من اعمالکم د اعمال استاسنا خافیه من فعله خافیه سکار پټ هر سبخ کاروي فاما من اوتیا اوس هر چاته به عمل نامه ورکولې کیږي چاته په خلاص باندې او چاته په ګس لاس باندې خلاص عمل نامه والا به ډیر زیات خوشاله وي الله وي فاما من پسرا سوکا اوتیا چې ورکړې شو دلته کتابه عمل نامه ده بيمينه په خلاص ده فيقول پس وي بدا ها قرأوا ها من هلم راشي اي خلق راشي يا تعالوا ها مقرؤوا تعالوا اقرؤوا لي كتابي من عملنا مزما لکه په دې دنیا کې چې سکول کې څوک پاس یا کالج کې په ښه نمبر وبانه څنګه چغي وي چې پاس شوم او دا نمبر مې واغسته ډېر د خوشاله نه هر چاته دا نمبر خیا نو قیامت پر ورځ بده هم بس خوشاله ورته وي ها او مقروي هلم راشي اقرؤوا لي كتابي عملنا مزما دا چغه به د خوشاله نه وهي بیا بسوي ز چې پاس شوم دی عمل نامه کې څنګه پاس شوم اني یقینا ز چې وما ظننت منا ظن په معنا د یقین دی دلته ظننت منا ایقنت یقین می کول عقیده می ساتلی و په دې خبره باندې اني یقینا ز چې ملاق کیدون کې هم حسابیه د حساب کتاب پل سره فهو پس داخیز علاس عمل نامو والا با وی فی عیشت پعیش کی بوی راضیت من راضی بوی دا عیش کون کی خوشحال بوی یا مرضیت راضی کړي بوی فی جنت وی بدی په جنت کی عالیت اوچت کی قطوفها من ثمارها میوه د جنت قطوفها ثمارها میوه د جنت دانیت من قریب بوی کولاړ یو کناس یو کډډې لګولې بس خپاسانه بدامي خپل چې زړه ته یو شي خپل برازي ورته
د جنت پیردار فرشتي به ورته وایي دی جنتیانو ته کولو خورئ واشربوا اسکئ هنیئا معنا پالکون د دې کې چې په اسانه تېرېږي هنیئا یا معنا بلا ضرر بغیر د ضرر نه خورئ بما دا نعمتونه چې ورکولی کېږي دې ته ولې بما په سبب د دې اسلفتم معنا قدمتم چې مخکې کړي دي وړاندې لګلي دي آخرت دپاره في الأعمال الصالحة في الأيام الخالية معنا في الأيام الماضية في الأيام الماضية پورزو تیر شو کې دي نیک نیک اعمال لګلي په دنیا کې زکه اوس دي په نعمتونو کې دی الله ویا واما من اوس حال د بدبخت انسان بیانېږي چې په ګس لاس کې ورته عمل نامه ملاوش واما من هر چا څوک دی اوتی چې ورکړې شو دته کتابه عمل نامه ده بشماله په ګس لاس ته د باندې فیقول دا بدبخت انسان موي یا لیتنی ای ارمانه افسوس زما لم اوتا چې نه را کړې شوی ماته کتاب عمل نامه زما ولم ادري او پتنه ماته کاش پتنه ماته حساب یمانه اي شيء حسابیا چې څه شی د حساب زما هیڅ اړو پتنه ویراله یا لیتنا ای کاش اول نه مرګ یاد یا لیتها ای کاش اول مرګ د دنیا والا کانت چې ویل قاضیه فیصله کوونکې بس ز بالکل نور ژوند شوی نه مرګ اول نه وي اړو ژوند شوی نه وي دارمان بکی سبوی بیادا بدبخت انسان ما اغنا عنی دفع نکڑا عنی مانا مالی مانا میں مال زما من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا حلکا حلاک شو عنی مانا سلطانیہ بادشاہی زما کله چې گواهی وکړي هم دا مونږ د دې په شرک د دې باندې یقول الله لخزنه جهنم الله تبارک وتعالى د جهنم پیردار فرشتي ته ویا رب کریم بد جهنم پیردار فرشتي ته ویا خذوه اونی سیدغه بدبخت انسان لرا فغلوه فسلسلوه بیا په زنجیرونو کې وتړیا بند په بند وتړیا سټونو سره یوځای کې دالا سنا ثم بیا الجحیم جهنم تصلوه معنا ادخلوه داخل کې دی بدبخت انسان لرا ثم بیا فی سلسله په زنجیرونو کې زرعها چې فراخه داغي زنجیرونو 70 ذراعا او یا غزبوي ورته بوي چې فسلكوه زبانيه فرشتي تبوي فادخلوه پس داخل کیا پس وټوم بيدا زنجیرونه دا سخله کې ورته ور کې دي دوبر د طرف نه شاده طرف نه ورته وباسي الله دې موږ ساتي دي دا چې د په زنجیرونو باندې تړل کېږي او دا زنجیرونه دي دوبر د طرف نه نه باسل کېږي او د خلینو وستل کېږي دا ولې سبب څه شی انه یقینا دا بدبخت انسان چوکانه و دي لا يؤمن ایمان نه بالله په الله باندې راسي الله چې عظیم ذات ده بل عملی نقصان دا ولا يحض تیزواله نه کول على طعام المسكين پروټه ور کول د مسکینانو باندې په خیرات باندې تیزواله نه کو بخیل انسانو فليس له نشتره دلرا اليوم نمرز پرز د قیامت هونه دلتا حمیم سوق دوست مهربانا ولا طعام نشتورت استطعام الا خو مگر اشتورت طعام من غسلين د زونه او د وینونه هغه چې زخمونه چې وزي من غسلين د زو او د وینونه یا ضحاك سوى هو شجر يأكله أهل النار غسلين دا يو ونه دا چې خوري به د جهنميانا یا بعض مفسرین وای من غسلین د دې چې اخیټونه کوم ګندګي وزي هغه بخوري لا ياكله نبخوري دي لرا الا الخاطئون مگر خطاکاران کافران رب کریم فرمای فلا اقسم فلا لا د پر منفی مقدر ده فلا معنی ليس كما يقولون د سند لك څنګه چې دا کافران وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قران د ځان نه جوړ کړي رب کریم فرمای لام زائد کا اقسم قسم کوما بما پغسبان دي تبصرون ترون چې ګورئ تاسو هغه مخلوقات په مخلوقات باندې قسم کوما وما لا تبصرون هغه چې لا ترون چې نه ګورئ تاسو په مخلوقات باندې مې قسم وي جواب قسم سشد انه یقینا دا قران کریم چې ده لقول رسول یعنی خامخ قول د رسول صلی الله علیه وسلم یعنی تلاوت رسول
تلاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دے کریم چې عظیم دے عند الله یا مراد تینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دے یا جبریل علیہ السلام وما هو ندد قرآن کریم بقول شاعر یو قول د شاعر کما قال ابو جهل لك څنګه چې ابو جهل ویا قليلا ډیر لږ ما غدي تؤمنون چې تاسو ایمان راوړئ ولا بقول کاهن ندد قرآن کریم قول د کاهنا کما قال عقبه لك څنګه چې عقبه ویلو کاهن یعنی اغا فالبین قليلا ډیر لږ ما غسدي تذکرون چې تاسو پندخلیا تنزيل نازل کړي شوی دا قرآن کریم من رب العالمین د جانب د رب العالمین اوس اله العالمین وی ولو تقول بالفرض کچری ځان نه جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم علینا پمون باندې بعض الاقاویل بعض اقوال لرب یعنی ځان نه جوړ شوی خبر لرب بعض خبر له ځان نه جوړ کړي ګور عجیب الفاظ دي لو راځي انتفاده ثانی د وجه د انتفاده اولنا لا اخذناه یعنی بنی ولې دلره بالیمین په قوت سره د رغبم د زړه رغبم ورته کټ کړي وي خو راوز لو صد پر راځي لو راځي انتفاده ثانی د وجه د انتفاده اولنا زکه چې د مونږ باندې وي دروغ نه دی جوړ کړي مطلب دا دی محبوب دروغ نه وي په ما باندې لا اخذنا ان ولو تقول کچره قول کړي ځان نه جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم علینا په مونږ باندې بعض الاقاویل بعض اقوال لرا لا اخذنا خما خبني ولهم منه دلرا بالیمین په قوت سرا پکلک نیولو سرا بالیمین ابن عباس سوی بالقوه والقدره په قوت او په قدرت سره یا بالحق امام بغوی سی ویا په حق سره ثم بلقطعنا خمخ پرکړې بو مونږه منه د دینه الوتین منا رګ د زړه دا چې کړ شي انسان به امر یو رګ ته په دې زړه کې فما منکم پسنبو منکم استاسون من احد یوکس عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا حاجزین منا بچکون کې یعنی دافعین عن عذاب الله تفکون کې د عذاب الله نه هیڅوک بنو چې دل ری د فکړې وانه یقینا دا قران کریم چې ده لتذکرۃ خامخ نصیحت للمتقین د پاره د متقینانو وان یقینا مچلن علم خامخ علم نرو ان منکم یقینا تاسو کې مکذبین تکذیب کون کړي د قران کریم و انه یقینا د نسبت د دروغ چې کوي تاسو د قران کریم لره او ایمان نه راوړی تاسو لحسرت خامخ سبب د خپمانتیا ده سبب د افسوس د پورز د قیامت علی الکافرین په کافرانو باندې و انه یقینا د قران کریم چې یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لحق خامخ حق ده خالص الیقین محض یقین ده فسبح پس منز کوا یا تسبیح وایا پاکی بیان وا بسم ربک پنوم دربستا العظیم چې لوی ذات